الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد وهي دا حقیقت عقلیه دی چې اسناد د فعل وکي یا د معنا د فعل وکي ما هو له تا ما هو له تا نو دا حقیقت دی او که اسناد د فعل یا د معنا د فعل وکي غیر ما هو له تا دا بیا یا حامان ابن لی سرحا اے حامان کو تکا جوڑ کا زمان پارا یومانی بنگلا نو حامان بے جوڑی کا عمل بے جوڑی حامان تا دی جوڑی دنو نسبت مجازی دے کہ تولا آمیر جوڑ شا تولا سے جوڑ شا حالکہ شیخ صاحب غټه مدرسه جوړه کړې ده شیخ صاحب خو نه ده جوړه کړې دا اډر کړی دی جوړ کړی خو ګیلکارانو دا مجاز شو چې نسبت د فعل یا د معنا د فعل وکړي ما هو له ته چې هغه کار هم د هغه وي دې ته څه وایي ملا صاحب چې حقیقت او مجاز خو پېژنې که اکثر سړی مجاز شي وي نه پېژني یا دا حقیقت عقلیه چې د اسناد الفعل دا اسناد د فعل او معنا یا د معنا د فعل معنا د فعل معنوي نه پیژنم معنا د فعل نه پیژنم معنا د فعل پیژنم کنه معنا د فعل یو چې دی نو اسم فاعل دی بل اسم مفعول دی او بل چې دی صاحب علیه رحمت لار ولا ورکا او بل چې نکره او بل فعل فعل معنوي پیژنم فعل معنوي څه ته ویل کېږي یو چې نک دی بله په خپله درته دا وایي کالمصدر لکه مصدر کالمصدر لکه مصدر او دا ورپسې څه شی دي دا عبارت راته ویسي څه شی دی کالمصدر دا ټکه خو اسان دی دا بل و اسم الفاعل واسم الفاعل والمفعول به خو به واسم لهم خدا اصل کې اسمه دی هغه نون څه شو هغه په اضافت سره غوږ نون د تشنیع دی او په دې یا باندې غړوند دی او په لام هم غړوند دی التقاء ساکنین رااله نو لا یا حرف علت نو دام وګرځول لیکل شي خو ویل نشي دا د شوی شي واسم الفاعل واسم فاعل والمفعول دا املا چې ګرانه ده په دې ټکو کې ګرانه تاسو دا عربی املا ویم لیکا کالمصدر واسم الفاعل والمفعول اوس چې ته صحیح تعریف ته پیږي چې دا خو فاعل مفعول دوانه یاد کو نو دا خو دوانه اسم الفاعل اسم المفعول دي نو دا اسمان نه دي دا اسمین دي نو زه به په اسمین په طرز لیکم نون به په اضافه ته ورزو خو یا به پر اسم الخط کې لیکم یا پر اسم الخط کې صفت مشبہ اسم التبذیل لکا الاغرج اغرجو اغورو لیسا علی الاغرج اغرجو نشی شده اسم تبذیل لکا شده علی الاغرج اسم تبذیل لکا سن شریف کی رأی لیسا علی الاغرج اغرجو بروزنی نشی شده اسمی تبذیل عیب ولون نمی آید لون احمرو بروزن افعلو ابیزو بروزن افعلو دا ټول صفت مشبہ دی اسم تبذیل نه اسم تبذیل عیب ولون والظرف لک ظرف شو اسناد د فعل یا د معنا د فعل اوشي الی ما الی شین یوشتا ما په معنا د شیء دا
هو چې دا فعل یا معنا داغي له ای لذالک الشیء د دغه شي دپاره ضرب زیدن یا ضرب زیدن په مبني للفاعل کې ضرب زیدن او په مبني للمفعول کې ضرب دا ضرب څوک دی خو زید دی ما هو له زید دی کنه کل فاعل لکه فاعل ته نسبت وشي فيما بني له فآغ کې چې دا فعل دغه لپاره جوړي چې کله دا فعل مبني للفاعل وي پای کې نسبت فاعل ته وشي لکه ضرب زید عمرا یا مفعول به ته وشي فيما بني له نه لکه ضرب عمرو لکه دا ضربیت د لپاره د زید دی او مضروبیت د لپاره د عمر دی نو دا اسناد ما هو له ته ضرب زید دنم حقیقت دی او ضرب عمرونم حقیقت دی نه پوهیږئ اسناد ما هو له تا عند المتكلم عند المتكلم عند المتكلم ټکی چې ویلي په دې کې اعتقاد را له هو خیپ کې را چې ستا په دربار کې هغه اسناد ما هو له ته یي دا حقیقت دی که په حقیقت کې هغه رنګي او کا هغه رنګي تا وال شوی تا ویل چې ضربه زیدون دا اوس حقیقت دی بیا چې موږ رساله د تحقیق وکړو ولې له بعد خبره ثابته شوله چې دا ضرب چا زید نه دی کړی هلکه دا ضرب خو بلګین کړی و میام د دا خبره حقیقت وا ولې د ده په دربار عند المتکلم خو اسناد ما هو له ته شوی و که نو هغه څوک دی مناسب زید دی د ده په ذهن نس خدا و چې دا وال د چا دي عند المتكلم دقه معنا ده چې د په نسبانی اسناد ما هو له ته که په واقع کې هغه سی وي کنه ودا ځکه دا چې په تاریخ په یاد تاسو نه نازي د تاسو کې چې هغه دوی ضربه زیدون او بیا موږ اندازه ولګو ول سره بعد هغه ضربه ولدینو نو آیره دا خبر حقیقت دی کنه وی بالکل دی دا په دربار باندې خدای اسناد ما هو له ته وکړ ستا خدای خیره و چې دا اول چا کړی متعلق بقوله له وبهذا فدي سره داخل شو پدې کې ما هغه چې مطابق د اعتقاد سره دون الواقع نه د واقع سره په ظاهر کې وهو ايضا دام دانګي دا متعلق بقوله له پورې او پدې سره داخلي کې پدې کې ما هغه لا يطابق الاعتقاد چې مطابق د اعتقاد سره نه ظاهر له اعتبار دی اعتقاد لم به اعتبار نه چې په ظاهره تا ته څخکاري بس په ظاهره تا ته څخکاري لکه په ظاهره باندې مدته هم دا ښکاري چې د اوبه د دې ټوټۍ نه دي نو اوبه د ټوټۍ نه دي که د ټاینکۍ نه دي هلکه د ټاینکۍ نه دي که د کویا نه دي خبره خو بیا لرې وځي خو د په ظاهر کې به د ټوټۍ نه دي نو حقیقت دی ظاهر زه یم هلکه د اوبه د ټوټۍ نه مې راوړه دی نور خو په خپله پوهېږم چې ټوټۍ کې خو خپلې اوبه نه وي د کویا نه د لاندې نه د اوبه راغلي دي اعتقاد خو مې دغه دی خو ظاهر خو دا ده که نه چې ټوټۍ زما دا خبره حقیقت دی بالظاهر دا معنی ده که د اعتقاد څه برابره وه که نه که د واقع څه برابره وه که نه خو چې ظاهر کې څنګه خبره وه تا یې حقې ته نسبت وکړو نو دا خبره د ټیک دا خبره سره مناسب نقي ده حقیقت خلق کې به خود دا مراد چا اوس پورې دا نه دي ویل چې ټوټۍ نه اوبه د ټوټۍ نه دي دا دروغ ده دا چا ویلي نه خلق کې هم دا خبره او په دې سره داخلي په دې کې هغه چې مطابق نه دي اعتقاد سره والمعنى معنى سره اسناد د فعل شي دا معنی د فعل ما هو چې دا يكون هو له چې دا شي د دقه لپاره عند المتکلم فيها په دې کې يفهم فهم کیږي من ظاهر حالي د ظاهر حال داغینه بد ظاهر الحال دقه فهم کیږي چې کله د وګد ټوټی نه دي وذلك دا چې نه نسب شوی یو قرینا چې هغه دالوي علا په دې باندې چې دا غیر ما هو له دې په اعتقاد د کې اوس کدا چې قرینا وام چې په هغه صارفه وام او دا عبید دې ټوټی نه کویا ته اړولي
او بیا کوم طالب ویلیو چې دا اوبه د ټوټۍ دي نو دا به بې مجاز قرینه خو نشته قرینه خو نشته نو چې قرینه نشته نو دا بې حقیقت شو ومعنا کونی له هلکه چې دا اسناد د فعل یا د معنا د فعل وشي الی ما هو له ته چې هغه شی هم د ده دپاره د دې څه معنا ده څنګه د ده دپاره لکه هغه په خپلو پیسو اخیستی نه مړه هغه په خپل ځان لره په تبرګو باندې راولي وایي نه وایي څه معنا ده ومعنا کونه له معنا د کون دی له د هغه دپاره هغه دا دی چې ان معناه معنا د هغې قائمه ده به په دغې پورې او وصف د دا معنا له د هغه دپاره او حق د دې دا دی چې اسناد یې وشي له ده ته برابره خبره ده کان مخلوقا لله تعالی که دغه شیز مخلوق د الله تعالی وي او لغیره که دا مخلوق د غیر الله وي د غیر الله دپاره مخلوق شته یلکه د غیر الله دپاره مخلوق شته نو بیا یا د لغیره معنا دا چې د دې صانع غیر دی لکه سکوټر چا جوړ کړی دی یا دا ده چې دا سبق چې تا ته وایي خو یوازې په اسلامي دغه دا په یوازې مسلمانانو په سطح ته نه وایي د ټول عالم په سطح ته وایي د ټول عالم په سطح ته وایي بل باندې نو راځه نو ټول عالم په سطح دا دی که دا مخلوق د الله تعالی وي کما هو مذهب اهل السنة والجماعة او لغیره کما هو مذهب المعتزله خو دا خبره کوي چې د ځینو شیزونو خالق الله دی او د ځینو خالق عباد دي او برابر خبره ده کان صادرا کدا صادرا الذين باختياره لك ضربا او لا او کنوی لك مرضا وماتا ګوره دا ضربه سړی په اختیار سره کېږي ضربه ما په خپل اختیار باندې دا ضرب وکړو او دا مریضه سړی مریض شي دا په خپل اختیار باندې بیماري او ماته سړی مړ شي دا په خپل اختیار باندې نو اقسام د حقیقت عقلیه علامه په هغه باندې چې شاملېږي دې لره تعریف اربعة څلور دي اول هغه دی چې مطابق وي د واقع او د اعتقاد سره جمیعا اول هغه دی چې مطابق وي د واقع او د اعتقاد سره جمیعا به د دواړو سره دغه وي مطابق وي واقع کې هم خبره داسې او عقیده کې به هم دارنګي لکه امرود چا وخوړو نو عقیده نو واقع هم دغه رنګې ده او عقیده هم دغه رنګې ده که قول المؤمن که قول د مؤمن انبت الله البقلا زرغون که الله تعالی ترکارو لرا سبزو لرا لکه د مؤمن خو عقیده داره چې زرغونون کې څوک دی الله پاک اعتقاد سره خبره برابر ده او په واقع کې هم زرغونون کې څوک دی الله دی دویم هغه دی چې مطابق به وي د اعتقاد سره فقط لکه قول د جاهل کافر انبت الربیع البقلا دا زرغون کې سپرلي ترکارو لرا سبزو لرا من بقلها مولوي صاحب دا هغه خو دا اعتقاد دی چې دا زرغونون کې د دې سبزیانو څوک دی سپرلی اوس دا خبره د واقع اعتقاد څخه خو د هغه برابره ده خو د واقع سره برابره ده واقع کې خو د دې الله دی والثالث درې مال چې مطابق د واقع سره فقط لکه قول د معتزلي کو تکشا لمن هغه چاته چې هغه نه پیژني حال ده او دې پټي دا غنه وي خلق الله تعالی الافعال كلها الله پاک پیدا کړی دي افعال ټول معتزلي چې دا خبره وکړي نو دا دغه د اعتقاد سره برابره ده معتزله خو دې هو چې ټول افعال خالق الله نه دي د بعض افعال خالق الله دي ته د خپل افعال خالق خپل نو دا دغه د عقیدې سره برابره ده خو د واقع سره دا برابره ده نو ګوره مطابق د واقع سره فقط نه د عقیدې سره لقدار او دا مثال متروک دی په متن کې والرابع سررم هغه چې مطابق ونوي د واقع سره ولا الاعتقاد او نه د اعتقاد هیڅ برابر جميعا لکه قول استغفر جاء زید
راغلی چې کوم دی زید نه دی او ته وایې جاء زید خو په دې خبره صرف ته پوهېږي چې زید نه دی راغلی دا خیودین دی مخاطب دې پې پوهي نه دی مخاطب دې پې پوهي نه دی ولې که مخاطب پې پوه شي نو بیا خو دا حقیقت نه شو هغه پې پوهي چې د زید نه مراد زید نه دی خیودین ته مراد بیا خو به د هغې نه بیا خو به مجاز واغوستلی شي په یو قرینې سره نو دې ټیم کې دا خبره داسې ده چې نه د واقع سره مطابقه ده زید خو نه دی راغلی نه د اعتقاد ستا عقیده هم دا ده چې زه هسې یادومه زید مراد مې خیودین دی نو نه د اعتقاد سره برابره ده ستا عقیده کې خو زید نه دی او نه د واقع سره برابره ده واقع کې هم زید راغلی نه دی څوک راغلی دی خیودین نو قولک جاء لکه دا قول ستا شو نو قولک کہ جاء زید وانت والحال انك خاصة تعلم انه لم يجي دون المخاطب اذ لو علمه قد تقتوي مخاطب ته اذن لما تعين نبي متنشي كده د شرح حقیقت ده وجد جواز دين چې متکلم قد جعل بقر دولي علم السامع بانه لم يجي نذر على ذاكرنا على قد خبر بان انه لم يرد نذر ظاهر ده نكتي كده اسناد ما هو له عند المتكلم في الظاهر بس دا خبر هو خيري ختم شو ها تاسو حقیقت عقلی تعریف وکړئ څه ته وایي حقیقت عقلیه راته زر زر وایي څه ته وایي اسناد د پیل پر راشي یا د معنا د پیل پر راشي ما هو له تا دا په څلور ډوله باندې دی ډول نمبر 1 کم یو دی مناسب ډول نمبر 1 چې دا مطابق وي د واقع د اعتقاد وانو سره ډول نمبر 2 دا به مطابق وي د اعتقاد سره نه د واقع سره ډول نمبر 3 دا به مطابق وي د واقع سره نه د اعتقاد سره ډول نمبر 4 چې نه به د مطابق د واقع سره نه به د اعتقاد سره کی به حقیقت جاء زید بل مجاز عقلی دی مجاز عقلی ته وایي کہ اسناد د پیل وشي یا د معنا د پیل وشي غیر ما هو له غیر ما هو بس دې ته څه ویل کېږي مونږ شي مجاز سانه خبره ده دې ته څه ویل کېږي مجاز غیر ما هو له تو شرک یا حمانو ابن لي سرحن مانی او بنگله را لتک نو غیر ما هو له ته وشي یو ملابس ته وشي یو رحمك الله یو ملابس ته وشي ومنه بعد الاسناد مجاز عقلی له بل مشرا او ويسمى مجازا حكميا بل مشتري او ومجازا في الاثبات بل مشتري او واسنادا مجازيا سلور نمونه شو ودا چې اسناد او اسناد دې پیله او معنا هو یا د معنا دې پیله الى ملابس لو یو ملابس تر دې د پاره دې پیله پر یا د معنا د پاره څنګه به غیر ما هو له وي ان غیر ملابس الذي اغا اذا فعل یا د معنا د فعل مبني وي د لپاره یعنی غیر فاعل ته نسبت شي په مبني للفاعل کې او یا به غیر مفعول ته نسبت شي وي په مبني للمفعول کې برابر خبره ده کان ذلك الغیر کدا غیر واقع وي غیر په واقع کې او یا پرې د متکلمی په ظاهر کې کوي او کنه وي وما غیر ما هو له تا فعل د اغه نه فعل د بل چای او نسبت ته اغه ته کړي بس دا مجازي عقلی دی دا کم تعمیم می چې وکړو دون ډېر دا والی په دې میراد په بعضو باندې مسو کړو وبهذا او فدي تعميم سره ساقي شو هغه شویل شوی لانه ان اراد كذا اراده کړي غیر ما هو لهم عند المتكلم في الظاهر نو به حاجت نشته الى قولي دي قول تجرسته وي بتاول او دا ظاهره خبره ده حاجت تنشته او کچته مرادي غیر ما هو له في الواقع مرادي نو خرج عنه به هو تدين مثل قول جاهل امت الله البقل مجازا دا د مجازي اخري نه هو او حالانکه دا خدای په مسلک کې مجازي اخري دی کنه لکه د جاهل عقیده دا ده چې انبت الربيع البقله اوس اگر پاتې غوي انبت الله البقله نو دا دغه په مسلک کې مجاز دی ولی
وی اسناد چاته پکارو ما هو له ته چې ربیق دی او ما اسناد وکړ غیر ما هو له ته چې الله پاک دی نو دا په مسلک کې دا مجاز دی چې به وځي نو د دې تعمیم وکوم چې نه د بتاولین ټکي پکې بیکار شو او نه قول د جاهل د دینه خارج شو مجاز نقلین به اعتبار اسناد الى السبب چې اسناد چاته وشو سبب شو اسناد بغیر ما هو له ته شوی وي نو دا به څه مجاز بس ما ته وکیل څه باندې پیښ ما ته وکیل څه باندې پیښ جزو راته اوس نسبت یو معنا وکم ته خبره پیښ قراره دی واورېده دروغجن خبره وادي ورېده ټرک په دې پول باندې واو هلکه دا ټرک په دې پول باندې چا واړو ابراهیم استاد چا واړو دا ټرک چې وخت دا ابراهیم استاد واړو په دا ګلدین متناسب او ما اسناد د دې ټرک په دې پل باندې د اړولو چاته وکړو ابراهیم ته مې دا اوس حقیقت دی که مجاز دې خو مې لیکلي دا اوس څه شی شو ولې ها او ما دا یاد اسناد بما هو له تو غیر ما هو له تو غیر ما هو له تو دا مجاز دی بتاولین ټکی راغلی دا قینچي ده دا سو دا په مجاز پسې ټچ کړی و کړپ چې دا یې کټ کوي دا نه دی مجاز دا دروغ دی دا مجاز نه دی دا دروغ دی بتاولینو چې د اسناد غیر ما هو له تو کې په یو ته اول سره وکي چې هغه حقیقت ته ځان ورسه یو قرینه صارفه ولا ګوري یو سبب ولا روي اس چټي خو حقیقت او مجاز نه دی کړ نو سا ټرک اړولې چا دی په کول باندې او نسبت د چاته وګورئ په دې کې څه قرینه شته یو خبره شته یو خبره پکې شته هغه دا ده چې د ابراهیم مولي سه اوس ګوره بیا د په ټرک په دغه باندې څه شو ټرک په دغه باندې وو کلی باندې داسې زه څه توجه وکړم په توجه یې اوس که زه یم چې ټرک په پل واوښتو چا واړو ابراهیم استاد واړو یو توجه یې کړې ده اوس اسناد ما هو له ته په یو ته اول راغلی اوس مجاز توجه څلور قسمه توجهات دي دا شتم صحیح پیریان حضرات چې کوم د علم خاوندان علم او چې کوم د علم خاوندان نه او خلق ته چت غبیبین هغه په پنجاب شریف کې تاته فخر ورونی میلاو شي وایا خو خیرنا خو په نوانه ورته دي بتاولین دا اول قینچي ګور خیر کوام د دې ټکی ته مجاز یا مجاز ونه وی چې بیره ته اول قینچي د نبی ته قینچي کی دا متعلق دی بسنادی و معنی تأولی انک تطلب توتل کما آشه یقول الیه من الحقیقت چې راګرځي هغه تر حقیقت نه یا زه هغه چې واپس کیږي هغه ته عقل نه چالکه څنګه ودې ته څنګه واپس راولو چې را به شک ګلدینا چې دا په دې پل باندې تا دا ټرک واړاو خو دوا د ابراهیم باچا در سوا دوا چا سوا برکت د در سره و دې وحاصل ذلك ان تنسب ما تنسب کی قرینہ صارفہ ان دې خبر نه يكون الاسناد الى ما هو له الى اسناد ما هو له ما هو له په ځای باندې غیر ما هو له تر یو قرینه خو بس تاسو یې کنه نو څه قرینه ده
قرینه دا ده چې مونږ چې پکې کم ټرک راځي په دې پل هغه لاندې پرېوځي چې ټرک راځي لاندې پرېوځي که ټرک راځي لاندې پرېوځي ګلدین خو اوس واړو دا په ابراهیم استاد په دوا باندې نو قرینه صارفه دا شو اوس د دې فعل دپاره ګڼ ملابسات دي چې ته هر ملابس ته اسناد وکړې دا به اسناد غیر ما هو له ته شي مجاز بشي وله او د دې فعل دپاره د اشاره تفصیل او تحقیق ته دپاره د دواړو تعریفیانو دې دپاره ملابسات شتا ملابسات دي ګڼ ګڼو ډېر زیات ګڼ ګڼ دغه جوړ مختلفتون دي جمع د شدید ته لکه مریض او مرضا ملابس الفاعله چې ملابس د فاعل سره او د مفعول به سره او د مصدر سره او د زمان سره او د مکان سره او د سبب سره کله به نسبت مفعول ته شوي کله مصدر ته کله زمان کله مکان کله سبب ته او تعرض یې ونه کړو مفعول ماهو حال ته ونحو ما ځکه فعل اسناد مفعول ماهو ته نه کېږي او حال ته نه کېږي نو راځه اوس د دې فعل که ته اسناد فاعل ته کې په مبني للفاعل کې او مفعول ته کې په مبني للمفعول کې دا حقیقت دی دا که د دې دواړو نه علاوه نورو ته کې نو بیا مجاز دی که د دې دواړو نه علاوه نورو ته کې نو بیا څه فإسناد اسناد د دې چې الى الفاعل فاعل تام یا مفعول به تا اذا كان کله چې مبني وي له یعنی الفاعل فاعل لپاره په فاعل کې او یا مفعول به تام یعنی اسناد د فاعل ته اذا كان مبنيا له کله چې مبني للفاعل وي یا مفعول به ته اذا كان مبنيا له کله چې مبني للمفعول حقیقت ته کما مر لکه څنګه چې دې شو دام سلونه او اسناد د الى غیرهما تا یعنی غیر د فاعل او د مفعول به تا یعنی غیر د فاعل ته وکي او مبني للفاعل کې غیر د مفعول به ته وکي ومبني المفعول کې د وجه د ملابستنا یعنی اجل ان ذلك الغير چې دا غیر مشابه دي د ما هو له تا وملابست دې فعل کې نو مجاز اسناد ما هو له تا وکي حقیقت غیر ما هو له تا وکي د وجه د یو ملابست دا به مجاز دی او چې ملابست پکې نه وي تأول پکې نه وي نو بیا هغې ته څوک مجاز ویلې مثال سره عيشة راضية جون خوشاله جون خوشاله تاسو چرته جون خوشاله لیدل دا جون خوشاله که دا ژوندې خوشاله او ته جون خوشاله په کار و چې نسبت دې کړی وی دی فاعل ته چې ژوندې خوشاله عایشٌ راضي عایشة راضیة دا خود د ژوند په ځای د ژوندي په ځای باندې عیشة ژوند دې رات کې چې دا راځي ژوند خو خوشاله نه وي ژوند خو خوشاله کړی شوی وي یا وایه چې سیلاب دی لکه مفعم ډکوونکی دی سیلاب دی مفعم ډک نو سیلاب ډکی ډک کړی شوی که ډکوونکی چې سیلاب راشي تا ته به دا جومات ډک کي که دا سیلاب به ډک شي تا ته به جومات ډک کي تا ته به کاسه ډکه کي چې دا سیلاب به ډک شي نو ته څنګه چې سیلاب ډک سیلاب خو ډک کړی شوی نه دی سیلاب خو ډکوونکی دی دته نسبت کول د ډکوالي مجاز دی شغر شاغر هلکه شغر شاعر څنګه دی شغر خو شاعر نه شغر خو د شاعر مقوله هلکه می چیړه موږ نه ډېر سبق ورته مه وایه ولې د ده ورځ روجی او شپې ایښی ورځې روجی
او شپې ایښی نو ورځې روژې که دی د ورځې روژې نو ګوره د روژې نسبت روژهدار ته پکار دی تا د روژې نسبت ورځ ته و او شپې ایښی دی ویښ وي په شپه کې که د شپه یې ویښه وي دی ویښ وي نو د ویښوالي نسبت د انسان ته پکار دی تا چاته وکړو دا ټول مجازونه دي یا ویل لکه نهر جار نهر جار نهر څه جاری دی نو نهر جاری که اوبه پکې جاری پکې جاری یا بن الامیر المدینه ته هلکه باچا صاحب خاریه ساده کړله نو باچا ساده کړله څه که د باچا په اړل ساده شو كقولهم عيشة راضية فيما بني للفاعل او اسناد حکم مفعول به تازه که عيش مرضیه دی راضی نه دی سیل مفعم سیل مفعم ډکړی شوی په عکسی ان فيما بني للمفعول او اسناد شوی دی الى الفاعل فاعل تازه که سیل هو الذي اغله يفعم چې غړ کول کوي يملا ډکول کوي دا ماخوذ د افعمت الاناء ډک می ګلوخه اذا باغ کی ملأت چې کله تډک او شعر شاعر دا په مصدر کې دی شعر مصدر دی او لا تمثيل په دې سره چې جد جده خدای کوشش ته دا شعر هغه په معنا د مفعول سره راغلی دی شعر د شاعر دی کدا کمی چې ویلې دی شعر کړی شوی دا د شاعر دی ونهاره صائم فی الزمان نو نهار صائم دی کدی صائم دی او زمانه نسبت زمانه ته کړی د پیل نسبت دته پکارو د په دې باندې زمانه ته کړی دی ضرب ته کړی دی ونهر جار نیر جاری دی کوو کی جاری دی د وګو نسبت مکان ته کړی دی ظرف مکان ته ظرف ځکه شخص صائم دی په نهار کې او په جاری دی په نیر کې او بن الامیر او جوړ کړل امیر سے مدینه لرا په سبب کې د سبب شو د اډر وکړو خلکو جوړ کړل او ينبغي مناسب تعالی ایو علما چې پته ولګيږي ایو علما کې څه ولګي مناسب پته ولګيږي چې دا مجاز اخري چې دی دا جاری کېږي په نسبت غیر اسنادي کې اذنم دارنګي یو نسبت اسنادی دی یو نسبت غیر اسنادی دی په دې جمله خبریه کې نسبت اسنادی وي او په جمله انشائیه کې نسبت غیر اسنادی پرون میدان طالبان ته ویل بنه پیل مسلمان پیښله یو نسبت اسنادی دی دا په جمله خبریه کې او یو نسبت دی خو غیر لکه په جمله انشائیه کې نسبت وي خو غیر اسنادی وي رادا وينبغي مناسب دادا چې معلومه شي دا مجاز عقلی جاری کېږي په نسبت غیر اسنادیه کې اذن دارنګ اضافیه او د ایقاعیه او کله نسبت اضافي او کله ایقاعي وي اضافي غلام زیدن ایقاعي ضرب زیدن عجبني تعجب کې ورزو مالرا زرګونه ودلی سپرلی او جری الانهار جاری کېدل د انهار د نیرونو نو دا تعجب کې د انبات الربيع ورزولې ها په تعجب کې دا انبات الربيع را پاتې دوراله او دا ستات تاو راتاو شو یو دا یو شرنګ د درګ ته په تعجب کې را پاتې دي انبات الربيع را پاتې دي چې تاسو ته په خپل په تعجب کې پرې وتلی په کتل سره انبات الربيع او تعجب کې ورته جاری والي دا نیرونه جاری دا سي چپی والي نو دا چپی پتا پسرالي او د سی وشرنګ ولي چې په تعجب شرط په تعجب کې شوي نه استخپل کتل دا کار نه غجل دي قال الله تعالی وان خفتم کچ د تاثیر دلی شقاق بینهما دا جګړې په ما بین دي دوان کې مگر دې دوان د جګړو نه یری جګړې نه یریږي کړي دې دوان نه یریږي چې دا جګړه ونی موږ د جګړې نه یریږو کله دې دوان نه یریږي چې دا جګړه ونی د جګړې نه یریږو د دې دوان نه یریږي چې جنګړه ونی ومکر الليل والنهار او تدبیر د شپې شپه تدبیر کوي ورځ تدبیر کوي چې په دې شپه کې څوک تدبیر کوونکی تدبیر وکي او په دې ورځ کې څوک تدبیر کوونکی تدبیر وکي بنه پوهیږي لکه نومت الليل اوده مکړه شپه بیګا مې ټوله شپه اوده کړې وه ته اوده شوی ټوله شپه که تا شپه اوده کړې وه
ټول مجازونه دي واجريت النهر او لك تستاسو دوا قبول شولا واجريت النهر جاري بكو نير دي جاري کو بدي بگي جاري کړي قال الله تعالى لا ویلی تابیداری مکوي امر المسرفين دا امر د مسرفين کده عین مسرفان او تعریف مذکور دا د پاره د اسنادی دی اللهم الا يراد مگر کوم راشي په اسناد سره متقی نسبتو دلت يرخو مباحث دي نفیسه زړه كنت دغری دا مباحث دي وشحنا بها من خستکړي د په دغه مباحث باندې الشرح شریفو الشرح شریفو وی مکباسته بس dia ke trak je, bawa pun bawa jiwa tu aku trak.